زمانه جاهلیت کې به خلکو خپل لوریانې ژوندۍ خخولي. نو یو کس راغی الله رسول صلی الله علیه وسلم ته عرض کی یا رسول الله اوس خو زم مسلمان شوم خو تپوس د دې متعلق کوم چې په زمانه جاهلیت کې ما کم خخ کارونه کړی دي، یعنی د کفر په حالتو کې ما کم خخ کارونه کړی دي، دا غي به ما ته بدلا اجر او ثواب ملاویږي کنه به ملاویږي. و تاسو خخ کارونه کړی نو پیغمبر علی صلوات و سلام دا غنه تپوس کوي دغه کس ورته وی یا رسول الله خلکو بخپل لوریانی ژوندۍ خخولی او ما با داغینا غلوریانی په هر قیمت باندې اخستلی او داغي پرورش به می کولو بیا به می هغه واده کولی. دا سلسله زما په ذریعہ سره الله ختمه کړي چې یو کس بخپل لور روانه کړي او خخوله به ما به ورته ویلی چې دا لور دې مال راکا زب تعالی یو اوخ در کم په بدل کې دا ته مخه خوا بیا باغنه منلا ما به ورته وی دو خان واخلا دریو خان واخلا حتی لس خان به واخست نو هغه لور چانه به چې کم دی پسلو خانو باندې وا لور واخستله او داغي پرورش به وکړو او زما عزتمند او راغټه به کړه او هغه به بل ته پنیکا کا. نو یا رسول الله ما ته د دې عمل سبدلا ساجر او ثواب ملاویږي کنه به ملاویږي. الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د دین بل غټه بدلا الله تعالی صدر کی چې تاته د ایمان دولت در نصیب. دا څومره لوی دولت ته دا تاته بدلا په دنیا کې ملاو شو چې تاته الله د ایمان دولت در نصیب کو. نن موږ سره د ایمان د دې دولت فکر نشته، د دې دولت د دې نعمت قدر موږ سره نشته. د ایمان لوی سرمایا الله منگو تاسو ترا نصیب کړی دا، خو منگو تاسو با د الله د نافرمانی نه بزان ساتو، د ګناهونو نه بزان ساتو، د بد اخلاقی نه بزان ساتو، د 15 وخت د موز اهتمام بکو، د خويندو حقونه باور کو. زما عزتمندو کا زکات در باندې فرض شو زکات باور کې دغه شان د ایمان د جوړولو د پاره با تخپل مال لګي خپل وخت به لګي لکه څنګه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د ایمان د جوړولو د پاره خپل بیبیانې پرې غوستلې خپل بچی یتیمانان کړه. زما محترمو د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین کورونه وران شوی دي، داغي بیبیانې کونډې شوی دي د دې دین د پاره. دا دین دا دومره په اسانه با زما استا په دې 15 شپږ فوټه بدن کې ناراضي د دې دین د پاره با موتا قربانې نه ورکو موتا به هلي زل کو. والله چې کوم والدین په خپل ځان کې دین رانولي دا یاد ساتي داغي په بچو کې دین ناراضي. والد سے والدا د الله د دین د پاره با قربانې ورکي او بیا زما محترمو مال براخلی د الله په دین به لګي. لکه څنګه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د الله د دین د پاره قربانی ورکړه، ورسره بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها د الله د دین د پاره د خپل خاون سره قربانی نه ورکړي. الله رب العزت اولاد قربانی والا ورکو حضرت اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام چې الله د والد سیب او د بچی دا قربانی ګوري. په قران کې الله پاک فرمایي فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين.